استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر صدق الله العظيم. معزز سامعین، دا د سورة البقره 8 نمبر آیت او پدی آیت مبارک کې الہ العالمین فرمای وَإِذْ او یاد کئی تاسی هغه وقت استسقى موسى چې اوبه وغوښتلې موسی علیه السلام لقومه خپل قوم د پاره فقلنا بس وویل موږ اضرب ووهه بعصاک خپل امسا سره الحجر کاڼې فانفجرت بس روانې شوې منه لدې کاڼې نه 12 عینا 12 چینې قد علم كل اناس مشربهم وتحقیق او پیجندل هر یو ډلې مشرب خپل زید اسکلو خپل کلو خوري تاسې من او سلوا واشربو او اسکی تاسې لدغه چینونه اوبه من رزق الله لرزق تباری تعالی ولا تعثوا او مگر زیتاسی فی الارض پزمکه کی مفسدین فساد کون کی. دا دی آیت مبارک لفظی ترجمه ہوا. بنی اسرائیل په میدان تیه کی موجود وہ سلویخ کالا هغوی بطور سزا باری تعالی سرگردان پریخی لوجد دین چی پاغوی باندې پا انعامات بار بار کیدل و اغی د دغه انعاماتو خیال نساتلو او بیا به نافرمانیانی وکړي. بیا په میدان دی کې چې کله به دوی خپل کور طرف ته روان شو چې سحر به شو بیا به خپل ځای کې موجود وو چې کم ځینه روان شوي وو. دا د الله رب العزت له طرف نه یو قسم ته په دوی باندې عذاب دی، خو لیکن باوجود د دغه عذاب نه هم باری تعالی په دغه میدان دی کې په دوی باندې قسمه قسم انعامات وکړل. لکه مخکې آیت مبارکو کې تیر شو چې سورې نو موسی علیه السلام مبارک په دعا الله رب العزت یو سورې راوستو په دې باندې او سایه جوړه کړه. دغه شان د خوراک د پاره سیز نو الله رب العزت له طرف نه من او سلوات تیار سیزونه براتلل او دوی تبا ورکولې شو او دوی به بیا خوړل، خو باوجود د دې نه چې دوی بیا هم په هغې کې نافرماني کوله. اوس الہ العالمین په دغه آیت مبارک کې د موسی علیه السلام معجزه ذکر کوي او د دغه قوم باندې هغه نهم نعمت د باری تعالی چې په دغه بني اسرائیلو باندې شوی او د هغې تذکره ده. په میدان تی کې اوبه هم موجود نه و. د دوی په سوال باندې موسی علیه السلام مبارک الله تبارک و تعالی ته دعا وکړه، نو الہ العالمین دا یو نعمت په دوی باندې وکړه چې د موسی علیه السلام یو معجزه ښکاره شوه چې دوی بیا هم لارې ته راشي. ځکه الله ورته وفرمایل چې ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تاسې په مخ د ځمکه کې تګ مه کوئ په حالت داسې چې تاسو فساد کوئ. په دې کې بیا تفاسیر لکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما لیکي ولا تمشوا فی الارض بالفساد، په فساد سره په مخ د ځمکه کې تګ مه کوئ. وخلاف امر موسی علیه السلام، او خلاف د امر د موسی علیه السلام مه کوئ. تاسو هغه کار مه کوئ چې موسی علیه السلام مبارک خلاف راځي، ځکه موسی علیه السلام مبارک د الله له طرف نه راغلی یو نبی دی، تاسو ته یو لاره ښیي، تاسو واصل کوي د الله رب العزت سره، ستاسو قربت د باری تعالی سره پیدا کوي، چونکې تاسې فساد مه کوئ، د خلاف ورزي مه کوئ. خو لیکن باوجود د دې نه بیا هم دې خلاف ورزي کوله. نو هغه بله معجزه باری تعالی دا ظاهروي چې موسی علیه السلام مبارک ته الله رب العزت فرمای اضرب بعصاک الحجر، تا سره چې دا کم امسا مبارکه ده، دا د امسا چې و دا د موسی علیه السلام مبارک یوه معجزه وه چې د فرعونیانو هغه جادوګران چې کله راغله دغه امسا معجزه هلته ښکاره شوې وه. او دغه امسا مبارکه داسې وه چې بعض تفاسیر لیکي چې دا د جنت نه راغلي امسا د موسی علیه السلام مبارک. اوس د دغه کاڼي متعلق چې دا کاڼي کم کاڼي وو، نو په دې کې هم تفاسیر لیکي، بعض تفاسیر لیکي چې دا د جنت نه راغلي کاڼي وو، دې نه دا چینې روانې. بعض لیکي چې نه دا یو کاڼی وو
چې موسی علیه السلام مبارک چې کله په سمندر باندې پورې وته نو د مبارک د هغه زینه دا کاڼي اوچت کړی او دا هغه کاڼي خو لیکن دغه یو کاڼي چې دا معجزه د حضرت موسی علیه السلام په دې راښکاره شوه او دغه بني اسرائیل 12 قبیلې 12 چینی له دینه روانې شوې چې الله فرمای کل اناس مشربهم اناس سبت هر ډله خپل هغه مشرب چې کم ځینه دوی اوبه څښل یو د قبیلې مشر به ودرېدو او خپل کسانو ته به آواز وکړو چې زموږ چینه روانه شوه تاسو د دې نه اوبه وڅښئ په دغه میدان تیږ کې نو دا د موسی علیه السلام مبارک له طرف نه یو معجزه دوی ته وه اوس په دغه آیت باندې بیا مفسرین کرام دا خبره لیکي چې کاڼی یو داسې څیز دی چې عقل هم مني چې له دې نه اوبه راوځي یا دغه کاڼي دا اوبه د ځمکې نه راکش کړي او یا الله رب العزت خپل د قدرت په سبب د قدرت د وجې نه په دغه کاڼي کې اوبه را پیدا کړي او دای اوبه یې ولي زمونږ استاد محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغې معجزه څه وه وایي دا خو یو کاڼي معجزه وه عقل هم دا خبره مني چې یاره د کاڼي نه اوبه راوځي خو لیکن زما ستا آقا چې کومه معجزه ده صرف یوه مرتبه نه ده پېښه شوې بلکې بار بار د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه هغه معجزات ښکاره شوي چې د مبارک د ګوتو نه اوبه راوتې دي د ګوتو نه هغه بیا څه عجیبه معجزه ده لکه څرنګه چې حضرت جابر رضی الله عنه دې مبارک فرمایي ورځ د حدیبیې په موقع وایي په دغه وخت کې لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب رسول الله مبارک په مابین کې یوه کوزه پرته وه فعطش الناس په روایت کې راځي چې خلک تږي شو فجهش الناس نحوه رسول الله مبارک طرف ته خلکو رامنډه کړ رسول الله مبارک په د مخه کې یوه کوزه پرته وه چې کله یې رامنډه کړ رسول الله مبارک فرمایي چې څه چل شوی په تاسو باندې و یا رسول الله اوبه نشته چې موږ اودس وکړو او اوس کو اسکلو د پاره وګشتا او نه د اودس د پاره شتا وی رسول الله مبارک خپل دا مبارک لاسونه را واخستل او په دې کوزه کې کېښوستل خو چې کله کوزه کې کېښوستل صحابي فرمایي چې که امثال العیون دا اوبه داسې روانې شوې لکه د چینو په شان کې دا اوبه روانې شوې اوس دغه ګوتو نه دا اوبه وتل دا عقل نه مني بالکل خو دغه معجزه د محمد مصطفی سره صرف په یو ځل نه په سفر کې هم پېښ شوې په مدینه منوره کې حضر او سفر کې رسول الله مبارک نه دغه معجزات راښکاره شوي نو بیا رسول عربي صلی الله علیه وسلم چې کله دغه عمل وکړو صحابه فرمایي چې موږ اوبه مسکلي او موږ اودسونه هم په دې اوبو باندې وکړو راوي فرمایي کم کنتم تاسو څومره کسان وئ جابر رضی الله عنه نه پوښتنه کوي نو جابر رضی الله عنه ورته فرمایي چې لو كنا 100,000 که مونږ 1,00,000 کسان وې لکفانا دا اوبه مونږ ته کافي کېدل چې د رسول الله مبارک د ګوتو نه وتي که 1,00,000 کسان وې مونږ ته دغه اوبه بیا هم کافي کېدل خو لیکن كنا 15 مونږ په دغه وخت کې مبارک ورته وفرمایل چې 1500 کسان او دغه اوبه مونږ وڅښلې او اودس هم وکړو نو دلته کې هغه معجزه د حضرت موسی علیه السلام مبارک زما استا آقا هم داسې معجزه لري چې هغه معجزه څه عجیبه معجزه وه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى